أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة التوبة 19 نمبر آیت. دی آیتونو کې د 19 نمبر آیات کې یو خاص قسم مسائل ذکر کیږي او ورسره یو څو خاص واقعات او تبکی اشارات هم دي. واقعات د باره کې مفسرین رسې نقل کړي ده. یو واقعه هغه ده چې کوم صحیح مسلم نقل کړي ده او هغه مسلم شریف کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته منسوب یو واقعه ده چې د مسجد نبی کې دنه د جمعې په ورځ باندې د نبی رسول الله د محراب په خوا کې یو څو کسه صحابه کرام ناستو. نو یو کس داسې وویل چې د ایمان راوړلو نه وروسته د ټولو نه لوی عمل حاجیانو له اوبه ورکول دي او دې کس پکې دا هم وویل چې د حاجیانو ته د اوبه ورکولو نه علاوه زه بل داسې د خاص عمل پروا نه کوم چې بل عمل به دومره لوی راشي بل او عمل به وشي. دویم کس ورته وویل دا خبره صحیح نه ده بلکې د ایمان نه وروسته لوی عمل چې کوم دی د الله تعالی په لاره کې جهاد کول دي. دا واقعه مسلم شریف نقل کړی ده. دویمه واقعه چې کوم دا مسند احمد کې نقل لا او هغه واقعه دا ده چې عبد الله عباس رضی الله عنه چې کله مسلمان شو د اسلام د راوړلو نه وروسته د علي رضی الله عنه سره او دغه شان د یو بل صحابي دی چې هغه سره د خانه کعبه کنجي او چابي ور سره و دا هغه سره محفل کې ناشتي او خپل کې باس کې. نو عباس رضی الله عنه ویل چې یاره تاسو په دې باندې فخر کوئ چې تاسو ایمان راوړی د نبی عليه السلام باندې، تاسو هجرت کړی دی، تاسو جهاد کړی دی، خو زما کارونه هم ډېر غټ دي، زه هم په هغې باندې غټ فخر کوم. نو دې کسانو ته ویل ستا کم کارونه داسې لوی دي ته په فخر کې؟ ویل ګوره زه د حاجیانو ته اوبه ورکوم، د خانه کعبې متولي او ذمهوار کس یم، خدمت یې کوم او زما دا کارونه داسې کارونه دي چې نو سره د چا ایمان برابرېږي، نو سره د چا هجرت برابرېږي، نو سره د چا جهاد برابرېږي. دا لوی عمل دی او زما په ذهن کې د دې نه غټ عمل بل نشته. په دې کې دغه بل صحابي راپاڅېدو، طلحه ابن شیبه رضی الله عنه د هغه نوم دی او ده وویل چې زما منصب او زما عهده د ټولو نه زیاته ده. هغه دا ده چې زما سره د خانه کعبې چابي راسره ده. زه چې هر ټیم وغواړم په نیمه شپه باندې خانه کعبې ته ننوتی شم، خانه کعبه کې دننه باقاعده شپه تېرولی شم، چابي راسره د اختیار من یم او دا اعزاز هېڅ چاته هم بل نه دی میلاو. علي رضی الله عنه پاسېد او ویل چې تاسو خو عجبه خلک وئ، تاسو په څه شي باندې فخر کوئ؟ د ټولو نه وړاندې ما ایمان راوړی دی، د ټولو خلکو نه وړاندې ستاسو د ټولو نه وړاندې ما 6 میاشتې بیت الله شریف ته منځ کړی دی چې په هغه وخت کې تاسو د بیت الله شریف منځ نه پېژاندو. د قبلې د بدلېدلو والا واقعه ده او دغه شان ده کې د نبی علیه السلام سره مې هجرت کړی دی، په جهادونو کې مو سره یې ساه اخیستلې ده او تاسو وایئ چې نه زموږ عمل ډېر اوچت دی. نو د دې نه وروسته وایي دا آیتونه نازل شو. او درېیمه واقعه پکې مفسرین دا نقل کړې ده چې د مکې عام مشرکان چې څومره وو د خانه کعبې خدمت او حاجیانو ته اوبه د هر څه نه اوچت ګڼل او دوی ته خیال دا و چې دا کارونه څوک کوي د هغوی ایمان ته هم ضرورت نشته، نه جهاد ته ضرورت شته، نه هجرت ته ضرورت شته، هېڅ ته هم ضرورت نشته. د دغې ثبوت کې هغه واقعه چې کوم عباس رضی الله عنه ته منسوب واقعه ده چې کله دی ګرفتار شو نو خپلوان راجمع شو، دی په جیل کې ناست بدر کې نیولی شوی و. نو دی ډېر ملامت کړه چې ته وګوره د دومره لوی خاندان لوی منصب سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې او د ایمان د لوی نعمت نه محرومه یو د پس کې لګیا یو پس کې مړ کېږي پس کې راغلی دی ډېر زیاته ورټ. نو ته ورته ویل تاسو خو عجبه خلک وئ، ټیک ده چې ایمان مې نه راوړی
هجرت مې نه دی کړی، جهاد مې نه دی کړی، لیکن زما خو نور کارونه هم شته دی. زه د خانقاهي خدمت کوم، د هغې متولی یم، مسؤول یم، حاجیانو باندې وبس کما، او دا خو لوی کارونه دي. دا درې واړه واقعات چې کوم دي مفسرین نقل کړي دي. په دې کې د یو واقعات چې کوم دا چې کوم د مسجد نبوي کې دوی ناستو او دا بحث کاو چا ویل چې ایمان نه وروسته حاجیان ته بور کول بهتر دی، چا ویل جهاد بهتر دی. نو په دې واقع کې دا هم د عمر فاروق رضی الله عنه په دې باندې راغی او دوی سخ ورټل، ورته ویل چې نبی علیہ السلام محراب کې لږ د ادب نه کار والی، خبرې مه کوئ، شور شغراب مه کوئ. نبی علیہ السلام برازي جمعه منځ به کوي، د مانځه نه بعد ورشي خپله مسله دې تپوس ته وکړي، خپل رایګانې مه پیش کوئ چې زما داسې خیال دی، زما هغسې خیال دی. دا د نبی علیہ السلام محراب دی، لږ ادب وکړئ ځان کې، ادب ځان کې پیدا کړي. نو ممکنه ده چې دا ټول واقعات د دې واقعې لپاره د دې آیت لپاره شان نزول کېدی شي. نو الله تعالی د آیات نازل کړو. الله تعالی وایي اجعلتم ای تاسو ګرځوئ سقایة الحاج اوبه ورکول حاجیانو ته، و عمارة المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام، یا متولی او ذمہوار ګرځېدل د مسجد حرام. کمن آمنه پشان د هغه چا آمنه چې هغه ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، وجاهد او هغه جهاد هم کړی دی فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې. لا یستوون دواړه برابر نه دي، فرق شته. پر 20 نمبر آیت کې بیا باس شته چې به دوانو کې فرق څه دی. نو لا یستوون تفصیل بیا په 20 نمبر آیت کې موجود دی. لا یستوون برابر نری عند الله د الله تعالی په نسبت باندې. والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. اخر کې دا ذکر شو چې الله تعالی ظالم قوم ته هدایت نه کوي. نو د دې نه مساله دا معلومه شوله، او دا مسله په ډیرو ځکهونو کې ده چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. وې د دې دا مسله معلومیږي، معرب القرآن ذکر کوي چې ظلمونه او ګناهونه او جرمونه دا د انسان عقل خرابوي، او چې عقل خراب کړي نو دا داسې عقل شي چې بیا به دې باندې د ښه او بد فرق نشي کولی. یعنی مؤمن مجاهد او بل طرف ته کې کافر داسې کافر چې حاجیان ته اوبه ورکوي، د جماعت مشري پر سر اخیستی بس دومره. نو په دې باندې خو د هر انسان عقل کار کوي چې دا دواړه برابرېږي نه. ځکه د هر عمل د قبلېدل دپاره ایمان شرط دی، د خلقو سره یو د ایمان نه لري، لیکن د کافرانو عقلونه ختم شوي دي، د ظلمونو، ګناهونو، ناجایزو، د نبي علیه السلام مخالفت، د صحابه کرامو سپکاوی او د هغوی سره دشمني، د دین سپکاوی، د هغې په وجې عقلونه دومره خراب شوي دي چې دا فرق باندې هغه نه پوهېږي. والله و ان الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته. ردینا دا مسله هم معلومه شوه چې کله خلک په ظلم کې شروع وکړي په ظلم کې ورننوځي او ظلم یې زیات معمولی ظلم نه وي. د الله نظام داسې دی چې الله تعالی داسې خلکو ته بیا هدایت نه کوي. نو په دې وجه هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېرې زیاتې دشمنۍ کولې، ډېر بغض به ورسره ساتو، دشمنۍ کې هغوی حد کړی او بیا به تیره باندې په دوکه باندې به صحابه کرام هم شهیدانول، ظلمونه به یې کول. نبی علیه السلام به هغوی ته مستقیر خیرې کولې او هغوی ته به یې ازار کو، قنوت ناظره به یې هغې پاره کې ویله. ځکه دا د الله نظام دی چې کوم خلک په ظلم کې داخل شي الله تعالی ورته هدایت نه کوي. نو کم ملکونه او کم کافران چې په اسلامي ملکونو باندې قابض شوي دي او مسلمانان په بېرحمۍ سره وژنې، جیلونو کې اچوي، د هغوی نظام یرغمال کړی، ازادي یرغمال کړې ده، نو دا زبردست ظالمان دي او داسې ظالمان ته الله تعالی هدایت کوي نه. نو ځکه د دغه خلکو د وهلو دپاره الله تعالی جهاد په مسلمانانو فرض کړی دی. نو دا یوه قاعده شوه چې د ظلم سره عقل هم کار پرېږدي، د ظلم سره د الله تعالی هدایت او توفیق هم د انسان نه اوچتېږي، بیا ورته هدایت په نصیب کېږي نه. دغه شان ده کې په نورو ځایونو کې به د حسد باره کې هم راشي. حاسدان کینهګر خلک چې کوم دي هغوی ته هم الله تعالی هدایت نه کوي. قابل او د حابل واقعه به هغه دلیل کې بیا پیش شوې ده. دغې نه علاوه متکبرین چې کوم دي ځان چې په نورو خلکو باندې لوی شماري، هغه خلکو ته هم هدایت الله تعالی نه کوي. د شیطان په واقعه کې به دا مضمون بیا بل ځای کې راشي. الله تعالی وایي الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، وهاجروا او هجرت یې کړی دی، وجاهدوا او جهاد یې کړی دی فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې، باموالهم په خپلو مالونو سره چې په دې لار کې مالونه هم خرج کړي دي،
وانفسهم بخپل ځانونو سره چې بخپل قربانیان ورکړي دي اعظم ډیر لوی درجه به درجه کې عند الله تعالی باندې باندې واولئک او دغه کسان هم الفائزون دوی کامیاب دي. اوس دا غوڼه آیاتونه راواخله دواړه مخکینی واقعیت سره د سپټ کوم خلکو چې باس کاو چې یاره د ایمان نورسته حجیانو ته بور کول بهتر دي نو دی آیات ثابت کړه چې نه د ایمان نورسته چې کم دی نو وجاهد فی سبیل الله جهاد کول اعلی مرتبه ده لوی سیز دی. دا هغه مسلمانانو جواب چې کم د محراب په خوا کې ناستو او باسي کاو دا شاندې کې کوم کافرانو چې ځان لوی ګڼ په مسلمانانو باندې او حاجیانو د بور کول د مسجد حرام د خانقابه خدمت د ایمان او د هر سن لوی ګڼو دا هغه جواب دې ځکه کې وشه اجعلتم سقایه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله چې بغیر د ایمان نه حاجیان د بور کول او بیا جماعتونه جوړول آیا تاسو د هغه خلکو سره برابر وئ چې هغه ایمان هم لري او جهاد هم کوي د الله تعالی بلار کې مطلب دا چې چرته نه برابرې کې د برابرول خبرې نه دي. نو دا د مکه د مشرکانو جواب شو. دین علاوه طلحه بن شیبه رضی الله تعالی عنہ چې کوم د خانقابه چابي لرله او دغه شاند کې د عباس رضی الله عنه هغه ویناګان چې زه د خانقابه متولی ام حجان ته بور کوم زما د عمل ساتو د عمل نه ډیرو چته نو بده ځکه کې داغي جواب مو شو. هغه جواب په دې طریقه باندې وشه چې هیڅ یو عمل د ایمان نه بغیر قبليږي نه نو چې نه قبليږي نو تاسو د عمل عزت نه ولې نه دي کوم چې د اسلام نه وړاندې تاسو د خانقابه خدمتونه کړې دي بم ور کړې دي د زینې ولې نه دي. دغه مسائل دغه سوالات په دې ځکه کې حل شو. یبشرهم زیر ورکی الله تعالی دوی ته چاته هغه خلکو ته چې هغه ایمان راوړی دی او د الله تعالی په لار کې جهاد کړی دی یبشرهم زیر ورکی الله تعالی دوی ته ربهم رغفل برحمت برحمت سره منه د خپل طرفنا ورضوان ابرزامندې سره الله به راضي دي خلکونه وجنات فباغون سره لهم چې دوی د پاره وا فيها بدی کی نعیم مقیم نعمتونه همیشه. نو دغه درجات او تفصیل شو چې ایمان والا مجاهدین چې کوم دي چې ایمان هم لري مجاهدین هم دي داغي درجات د الله تعالی په نسبت ډیر زیات لوی دي او دې څنګه کې داغي تفصیل شو د درجات او تفصیل شو چې د الله تعالی طرف نه وادي ته د رحمت زیری هم ملويږي دا به خبر به هم ملويږي چې الله تعالی ساسو ناراضي دي دا ډیره لوی خبره ده. د دغه په مقابله کې به الله تعالی جنتونه هم د قربانو په واسطه کې ورګي او دغه جنتونه به د جنتونه چې بدی کې به نعمتونه همیشه یعنی نعمتونه به هم نه ضایع کیږي چې هغه باندې زوال او خزان راشي ختم شي. دا شان به بل آیات کې 22 نمبر کې به ذکر شي چې دا خلک به درایسته هم نشي همیشه به داخله کم نهستی. نو د دې آیات نه معلومه شوله چې ټول مسلمانان په یو درجه کې هم نه دي. مسلمانانو درجات او اعمال دا جدا جدا درجه لري جدا جدا مرتبه لري او دې سره دا خبره هم واضح شوله چې الله تعالی د عمل ډیروالي ته نه ګوري بلکې د عمل بهتروالي ته ګوري. عمل چې څومره بهتري درجه بلند دی او چې څومره درجه عمل کې اخلاص نه او داغي حسن او داغي هغه اصول برابر نه نو باغه طریقه باندې درجه کتر روانه شي کمزوري کېدو تر روانه شي. دې ځکه کې تفسیری مظهری یو نقطه لیکلي دا وغوي چې الله تعالی وایي چې جماعتونه جوړول حاجیانو ته ور کول دا د ایمان او د جهاد سره سمون نه خوري برابرۍ کې نه وای کدا د هغه خلکو جواب شي چې کوم خلک د محراب په خوا کې ناست او واغوي په دې معنی باس کا چې د ایمان نو ورسته لوی مرتبه د کوم عمل نه چاویل بور کول حاجیانو ته چاویل جهاد کول نو کله هغه خلکو جواب شي چې یاره د ایمان نو ورسته لوی مرتبه د جهاد د حاجیانو ته د بور کول نه ده او دغه شان د کې د جماعت جوړولو مرتبه او حاجیانو ته بور کول مرتبه د جهاد ډیر مخکې د ډیر لوی دی. نو تفسیر مظهری وای د عمارت چې کوم دی درې معنی مخکې ذکر کړی وي. عمارت یو دا دی چې بلډینګ کې کاروایی کول جوړول دویم د هغه مسؤل او ذمہوار ګرځیدل متولی ګرځیدل اختیارمن ګرځیدل دریم دا چې په هغه کې د ذکر اذکار عبادت علم حاصلول درسونه کول دا درې وانه د آبادولو لپاره د آبادول په معنا سره راځي
دې ځکه چې کوم عمارت المسجد الحرام دی نو دا متولی او مشری د کافرانو د مشری کول د خانه کعبه ده او دا هغه ذکر اذکار عبادت نه دی مراد چې کوم په جماعت کې خلک دنه کوي ځکه تفسیر مظهری په احادیث په حواله سره وایي چې د ذکر اذکار او د عبادت او د درس او تدریس بس ځینو روایتو کې د دې درجه او مرتبه د جهاد نه مخکې ده او بزینو روایتو کې د جهاد مرتبه د درس او تدریس او د ذکر اذکار عبادتو نه مخکې ده وې ردی حاصل دا چې بزینو وختونو کې به جهاد ته څه ضرورت سیوا شي مسلمانانو سخت مظلومیت شکاري نو بیا د جهاد سره څه نه برابرېږي چې کله جهاد ته دومره زیات ضرورت نه نو بیا به جماعتونو آبادی چې کومه ده چې هغه کې د عبادت کول ذکر اذکار کول درس او تدریس کول د دې درجه سیوا ده نو وای دې ځکه کې د عمارت المسجد الحرام نه مراد او صرف متولی ګرځیدل دا غي سرپرستی کول او هغه بغیر د ایمان نه کول نو دا ښکاره خبره ده چې د دې نه بیا مؤمن مجاهد په سوچنده بهتر دی او ګبرز کې د عمارت نه مراد هغه بادي ته مراد چې کوم په عبادت سره د ذکر اذکار سره ده نو بده کې بیا تحقیق دی باس دی چې په هر ټیم کې ذکر اذکار د جهاد نه بهتر هم نه دی او په هر ټیم کې جهاد چې کوم د ذکر اذکار نه بهتر نه دی بده خپل موقع دی خپل زګینه دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لبزنی خلق راغی ورته به ویل چې را مور خپل می ژوند دي جهاد پر ځان شوه دی ځکه الله اختیار کړ ځینې کسان ته نبی عليه السلام ویل چې تر مور خپل خدمت کوي او ځینې ته به ویل جهاد بهتر دی نبی عليه السلام به کس ته قتل چې کله به دا کس دسی و چې نور مور خپل خدمت بل څوک بینو اندازه به ولا کوله هغه ته ویل تکور پاده شه د مور خپل خدمت کوي دا جهاد نه بهتر دی په ټیم کې او چې کوم د مور خپل خدمت خلک به وو یا مور خپل به دومره قوي و چې خپل خدمت په خپل سنبالول شي اخر کو ته د جهاد اجازه ورکړه نو نبی عليه السلام چې کوم بیان کړی د حالات په تقاضا سره شریعت چې کوم احکام د حالات په مناسبت سره دي نو په دې وجه باندې دا اعتراض څوک نه کوي چې یاره نبی عليه السلام ابن ماجه کې روایت ته چې نبی عليه السلام صحابه کرامو ته ویل یو داسې عمل ته ونه خېمه چې دغه عمل د تاسو د لپاره دومره بهتر دی چې تاسو یو میدان ته لاړ شئ د کافرانو سره وجنګیږئ هغه کافران به تاسو حمله کوي تاسو په هغه حمله کوي تاسو هغه وجنې هغه تاسو شهیدان کی او د دین هم دغه عمل بهتر دی نو صحابه کرامو ته ووسو چې د الله پیغمبر دا عمل خمخره ته وخایي چې د دین بهتر دی دا عمل ته وخایي نو نبی عليه السلام ته ویل چې ذکر الله د الله تعالی ذکر چې کوم دی په جماعتونو کې در دینه بهتر دی خدای د حالات په تقاضا سره کله جهاد فرض عین او ضرورت سیوای جهاد مخکې دی چې کله جهاد فرض عین نه فرض کفایي به ذکر اذکار او جماعتونه آبادول بهتر دی